قوم باغا قوم خاورس کوي چې د چا زړه د خدای کور ګورا د مولانا روم یا شمس تبریز زړه چې و دا د خدای کور ملنګ دی شلیدل جامع اغوستی دی اور هغه د مولانا شاته کېنا مولانا روم لګیا دی طالبانو ته درس کوي قیل قلنا اوس قیل قلنا زه تاسو چرته پویولې شو قیل قلنا عربي کتابونو کې سوال او جوابي قیل سوال دی او بیا قلنا جواب مولانا روم چې درس بس کو نو شمس تبریز ورنږدې شو نو ورته وایي چې مولانا گفت ای غوغا وقیل و قال چیست گفت ای غوغا وقیل و قال چیست اے مولانا روما دا تا چې دومره شور جوړ کړو قیل قل نه دی دا څه دی مولانا روم ورته داسې وکړه او ورته وایي مولوی فرمود نادان لببن مولوی فرمود نادان لببن برمقالات خردمندان مخن مولانا روم ورته ویو نادانا او بیوقوف ملنگا خلد بند کا د نیکانو خلقو په خبرو پوری ته څنګه خاندي شمس تبریز غلیش چې غلیش یو سات تیر شه کتابونه داسې راواغست او تلاو ته وغورځ چې تلاو ته وغورځل نو مولانا روم ته نور غوسه وراله چې دا څه پاگل دی کتابونه غر کړ ټول اوس جمعات ته وهلم نشي ځکه جمعات خو دارالمان من دخله کان امن اگر چې تاسو مليان په جمعاتونو کې والی طالبانم په جمعاتونو کې والی دي بني اسرائیلو مولا سره جګړه شي جمعات کې پیرا کې دي او د دې منځګزارو نه چې مليان څومره تنگ دي دومره د بار بدمعشانو نه دي تنگ دا ډېر منځونه چې کوي کنه دا کوچیانو رونه نه جمعات دارالمان دی من دخله کان آمن شمس تبریز ورته خپشوي څنګه خپانه شم ټوله خواري مې وبویاو بس تلاو تلاس کو کتابونه رويست دا سټاپې چې ولا ورکو نو د لمدوالی په ځای ته دوړه وتا لمد شوی نو دوړه ته و دا کرامتو د مولانا شمس تبریز رحمت الله علیه دا د کرامت یو د مولانا روم کرامت مثنوی له د کتاب دی د یو سړی په لاس کې دی یو شیعه ورته وی چې ای چیست ورته وی چې ای مثنوی است وی ای مثنوی نیست بلکه ای مشنوی است ای مثنوی نیست ای مشنوی است دا مشنوی دا معنا چې د دې اوریدل نه دی پکار هغه ورته وی تو یک ذره خو ببین هغه بده چې لاس کې کتاب ورکو چې پراینستو پړومبه صفه ورته شعر راځي چې ایسا گئے ملعون تو عو میں کنی ایسا گئے ملعون تو عو میں کنی مثنوی ماتو مشنو میں کنی اسپیا ملعونا ولی غپ کے زما مثنوی تا وای چې د دې اوریدل نه دی پکار تاسو پوښی
ऐसा ये मलऊन तो आओ में कुनी मसनवी मातु मशनौ में कुनी जमा मसनवी त څنګه وای چې د دې اورېدل نه دي پکې دا کرامتو د مولانا روم رحمه الله تعالی وتبارک شمس تبریز مولانا روم تا دا سے قتل پډیر قسمي یو عام قتلی یو خاص قتلی یو خاص الخاص قتلی یو هغه د خریدار په نظر قتلی شمس تبریز هغه د خریدار په نظر چې مولانا روم تدا سے وکته نو داغه په زړه کې دننه د عشق اور بالک علم خو ملاتوب وو خود درد نو ملاتوب وو درد نو علم ظاهری راغلو علم باطنی نو چې دننه ولا اور بلک صادره پوګوا چلو روان شو مولانا روم رستو نرونی وی چرته زه وی ترا برما چی کار خود را بکنی ترا برما چی پل کار کوا ما سره هغه والله کدی پریدم زه خود بالکل په یو نظر لیونه کړم شمس تبریز ورته مولانا روم ته عالم سره د بادشاہ قاضی وخت ز فقیر د جونګړو د جونپړو سه دو والا انتما سره وخت چرته تیرولش وی کوشش بکوم حضرت خو پریدم دینا لاس نه نیولې بار سارا تلاړو دے په یو جونګړه کې اوسېد مولانا روم ورته وی چې بالکل زبد خادم تبم مخدومه وی مولانا بالکل نه منې کیږي وی بالکل نه منې کیږم ودا پیسې واخلو یو د شراب بوتل راوړه الله مولانا روم د بادشاہ قاضی دی د علم لویا چرچا دا پیسې واغسته او د شراب بوتل په بازار کې اغسته او لاس کې نیولې او روان دنیا ورته ګوري چې مولانا او د شراب بوتل تاسو چل روان دے پرواز خسرو وی خلق میں گوید کہ خسرو بت پرستی میں کند مکافر عشقی بودے میں اسلام مرا درکار دادا عشق داسی او چسکا دا چی سڑی تا لگی بیا پچا پروانی حضرت بلال تا دا عشق چسکا لگے دلے وا ہاں جی زړه د رسول الله د مینې کور شوو په تړلې پروا نه وا خپو کې پړی واچول په ګرمو شګو راخکو د ملا غوخه په شګو پورې پاتې کېده په دې پرې پروا نه وا د محمد عربي انکار وکوي دا خو غوخه پاتې شوې زدا غورس په انتظارم چاډو کې مې وشیندلې شي په دې شګو کې په د محمد عربي مینا زماړه نه وته نشي زاو ته څنګه یو زمون بچالی او زمون لکه د چا مینا ده زمون لکه چا د مینې کور ده عزیزانو شمس تبریز زیتا چې بوتل راو رسولو ویزا بیا سبا رازا دی که راز داو چې ولایت او بزرګي تر هغه پورې په سړی کې راتلې نشي چې تر څو پورې داغه د نفس اصلاح نشي د نفس تر څو پورې مړ نه تر هغه پورې د کې بزرګي او ولایت نشي راځي شوت سر سبز سنگ در بهارا که شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ
زرګا بارانونه خو ته پکانی وکا دکې دی بوټي یا ګل زرغون شي خاور باندې چړکاو د باران شوی نه چې سباله پکې شنه بوټي راوي او ګلونه پکې شي کته بزرگ کې د ځان غواړي نو کانه کېږي به نه ځان به خاورې کې چې خاورې شي بیا به رنګ رنګ ګلونه نیسي او چې کانه نه ګل کېږي او نه ګلونه نیسي. نو عزیزانو اول اصلاح چې دغه د نفس ده. نفس درې قسمه ده. دا نفس ده دا په درې قسمه ده. یو نفس اماره ده، یو نفس لوامه ده، یو نفس مطمئنه ده. د دې دریو تحقیق کوي دا وخت کم دی زه تاسو ته تفصیل نشم بیان. دا تحقیق کوي علماو پسې وګرځي چې نفس اماره چاته وایي، نفس لوامه چاته وایي او نفس مطمئنه چاته. بیا په دې کې اختلاف دی چې دا نفس دې څه شي. تاسو وایي په دې جمعات کې چې څومره ناست اسه به اختیار را پاسې کچاله ورزي چې تاسو نفس په جندلې دې چې نفس څه ته وایي درځي چاله. تاسو وایي چې یو سړی او شی په جندلې نه داغه اصلاح به څنګه کوي. یو پرزتا په جندلې نه ده نو جوړه به څنګه. خراب ماشين دی ولګولو، ماشینری دی ولګولا او پرزه نه پیژنې نو چې پرزه پیژنې نه نو جوړه به څنګه. ما په خبرو پوهیږئ. پرزه پیژنې نه نو جوړه به څنګه. ته نفس پیژنې نه نو د نفس اصلاح به کې څنګه. نفس اماره ته نه پیژنې، نفس لوامه نه پیژنې، نفس مطمئنه نه پیژنې. خسړې به څنګه جوړې خبر څنګه کې. اوس بیا خبره چې مونږ خسړې چاته وایي. په یو شنه چایو پیاله باندې مونږ تعالی د جنت ټیکټ درکوم، په تورو چایو درکوم، په کباب روټۍ درکوم، کور ته مې چې بوزي او 50 روپۍ نقد راکې بالکل جنت الفردوس تا د پلار میراث تی جوړوم کنه جی. نو یو خو زمونږه چاته خسړې ویل دي، یو نفس الامر کې خسړې جوړېدل دي. نو نفس الامر کې خسړې خدای راستی کنه زېما او نه تاسو یې زکه چې ما نفس په جندل نه ده نو داغه اصلاح مې نه دا کړی. چې د نفس اصلاح نه ده شوی نو خسړې توپ سوال نه پیدا کوي. زړه زپی جنم نه د زړه کور ما ته معلوم نه ده. بیا په دې زپوی نه چې زړه کې دنه کور شته که نشته. کشته دا د چا کور کول پکار دی او ما ته د چا کور جوړ کړی دی. خیال مرا. نو د مولانا روم نفس په دې مړکو خلق ورته او شرمېدل یا مولا وګورئ د شراب بوتل او مولا تو یو سړی څه چل کا زوس بجلیګر مولا دی په دې بالا مړی ګر روان دی او شراب بوتل ملاس کې دی روان مړه دا د بالا مړی خلک چې ما 2 کروڑه کال دوی له منځونه ورکړي او د دوی جنازې مې کړي. دوی زما لاس کې د شراب بوتل لیدو چې زه ਸੰسار نکړم په کانو زمانه دا مختور. دا دومره نیکان نه دي چې دی وای چې دا امتحان د پاره روان دی. دا په خپل دا شاخه تاخه ځامن په دې نه پويږي. نو ما به څه امتحان د پاره وای بچي بوتل لاس کې امتحان لروان کړي. خیال امراغه جی مولانا روم په دې پروا نه کوله او روان نفس والا مړکو. چې نفس والا مړک نو علم باطنی فکر راغی. چراغ نو وی چې بخدا کې سینه امرا. دا خبره د مولاتوب زمانہ کې نه وکړي. بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن. بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد.
په خدای قسم سینه مې وشلوه او زړه مې بهر راوباسه بیا مې زړه سیرې کا دننه پکې وګوره نو زما زړه خو یې پروردګاره ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راش بیا دا شی ته جوړ شو بیا دا شی ته جوړ شو چې شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں خوشحالہ اسے اے دا محمد رسول اللہ پا عشق کے ڈیرے خے سودا زما او اے دا تمام مرضونو دوائی سودا زما دا شیطی جوش دا تا سر جوخ نن ندرے سوا کال مخ کے رحمان بابا تیر استغراق مقام تا ورسید دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عشق کے بالکل ایرش اوے وے سے ہوئے ماں پتا پسیدہ سپینے جامے رنگڑی ماں پتا پسیدہ سپینے جامے رنگڑی تلابیا پما گمان دنا مننکڑی کمال کئی ماں خو سپینے جامے رنگ دامانا چې د خاورو رنگ جامې مې واغوستې سپینواله غرور او تکبر او ځان ته خان او نواب ویل دا مې پرېښوه د ایرو جامې مې د میزرو واغوستې او تلا بیا وی چې تاسو نه دي کړي ما پتا پسې دا سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې اس اثر دی پسنگین خاطر نشو کہ ہر سو میں مسلے در پسے لنکڑے تپ عشق یلما دروغ جن بولا تپ عشق یلما دروغ جن بولا کہ یو بل ہم ہسے ما غند ملنکڑے ما غوندې درویش بل پیدا کا د ځان بیا ما توای چې ته دروغجن دې مقام ته برس بیا به څه وای ته به نورم څه کوې نه چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اس دستا رضا وفا کړې کا جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه ګل پلال په گوهر کله سو پیری بل ما چتا خندا کړه ما جړا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زرحمان چستا د حسن سنا خوان یم ما د بلچا د حسن د تعریف کولو څه کار دی او بلم لا څوکشته چاوي چې زه خسته یم که خسته دی خو خدای دی او که خسته دی دغه خپل محبوب جناب محمد رسول الله نو بلم لا څوکشته په دې دنیا کې جاده وي چې زه خسته یم صبغت الله ومن احسن من الله صبغا خدای نه زیات خسته بل څوک دی عزیزا دا خو باغه وخت کې پته لګي امام ترمذی یو مستقل باب لیکلی دی باب السوق فی الجنه په جنت کې به بازار لګېدلی او دا جنتیان به پکې ګرځي سیر و تفریح بکی په دغه وخت کې به تپوس تی وشي چې او جنتیانو نور څه غواړئ وی به یا الله څه کمی نشته وی یو شی پاتې دی دا الله او د
اهل جنت منځ کې دا پردي چې دا بټولي لري شي او دوی ته د خدای دیدار وشي. چې د خدای دیدار وشي دا ټول به بهوش شي. چې را پاسي وای به پروردګار دا ټول نعمتونه او جنتونه دي نه کروڑها دي، خدای په دغه مزه یو ځل بیا قربان شي. یا الله ندی دا حوری ندی غلمانان او ندی جنتونه وی، خو چې دغه مزه چې دا مولی د چې یو ځل بیا هغه حسن چې ته وګورې بیا به ته وایې چې خدایا ایس مې نه دي پکار، خو چې دا مزه یو ځل بیا نو څوک د الله نه زیات ښایسته څوک دي او د رسول الله نه زیات ښایسته؟ هغه رسول حضرت عائشہ فرمایي د 14 سپوږمۍ و رسول الله صلی الله علیه وسلم کټ کې پروتو، ما به کله سپوږمۍ ته وکتو، کله به مې د چهره انور ته وکتو، چې د مخ ته به مې وکتو والله چې سپوږمۍ به بیا راته تخکاري. نو زړه خو د دغه مینې کور چې د چاوي اب خسړې می اب بزرګ می اب نیک می هغه بارځي چې د چا روپ د مسلمانی ظاهری ډول سنگار د مسلمانی او زړه کور د شیطانی د دغه خلقو انجام بچي، د دغه خلقو حال بچي. نو عزیزانو الله پاک دې د خپل مرضیات توفیق راکړي. دا بیان سلغوندې پاتې ده ان شاء الله بیا بشي. واخر دعوانا. عزیزانو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام او د فرعون بیان چې کوم مسلسل کافی جمعون استاسو په مخ کې را روان دي. 13 جمعه باندې په دې ځما پرېخو چې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام هغه دولونه چې پلار تلاړې نو ورته وی چې په دې کوی باندې یو داسې الک ولاړ دی چې هغه د دې کوی دا بوکا په یوازې ځان راوېستا، هغه داسې بوکا و چې سلويختو کسو برایستا. نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لونو ته وی چې بچیا دا الک ارسوک چې دی دا پیغمبر دی، ځکه چې د یو پیغمبر طاقت چې دی هغه د سلويختو پهلوانانو برابر. ورشي تاسو ورته وای چې زمونږ پلار غوښته دا جنکای رااله او شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سوال جواب موسی علیہ السلام ته وای. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ډېر خطه زئی چیزو چې روان شو نو هوا لګیدا. نو موسی علیہ السلام دی جنکو ته وای چې تاسو رستو شئ او د رستو نه ما تلار خای چې زه په کوم طرف بزم. دا سه مزه چې تاسو به مخ کې روان یې او زه به در پسې روان ځکه هوا لګي او هوا سره دا جامع د انسان چې دی بدن سره ونخلي او اندامونه د بدن چې دی دا پکې ښکاری بیا. نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته حیا راځي لہذا تاسو رستو شئ او زب مخ کې روانه مو مخ کې ما ته لار خای. د حیا د عالم ته وګورئ چې جنای ځان نه مخ کې او هوا لګي ستا بدن سره جامع پیوس شي او هغه کې اندامونه ښکاری نو زه چرتا فتنه کې واقع نشم لہذا تاسو رستو شي او رستو نه ماتلار خای نو روان. چې شعیب علیہ السلام ته ورسېدل خبره اترې ور سره وشوه. شعیب علیہ السلام پوه شو چې دا الک پیغمبر دی
او دعوت ولور کو چې زدا خپل یو لور چې دا تا ته په عقد نکاح کې درکو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا قبول کړ چې ډېر خود دې لور په مہر کې بته دومره موده فلانه خدمت ما سره کړو، موده تیر شو، نکاح شو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه وخت کې خدای پاک وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی فرعون ته ورشا، داغه غرور او کبر چې دی هغه د حد نه تیر، داغه کمال چې دی هغه انتها ته ورسېده، اوس د زوال وخت دی، ورشه چې زوالی شي. ما تاسو ته عرض کړو چې هر کمال سره زوال لازم دی. هر شی چې یو ځل کمال ته ورسی نو هغه سره بیا زوال لازم. زمونږ زمانہ عزیزانو کمال ته رسیدلې، اوس د دې زمانه د زوال انتظار کوي چې زوال به کړي. د دې هر عیاشي او د خدای نه بغاوت چې ده هغه انتها ته رسیدلې. په دې پاکستان کې داسې ګناه چرته ښکاری نه چې دې مسلمانانو نه پاتې شي، یعنی نور څاډو شته نه هو کیڅ دا بتا سو منه چې خپل لور سره بدفعلی د پلار چې دا بتا سو په خوب کې من لیدل. یو سړی د وو کاډو لور سره بدفعلی کوي، دا کمال مش. خپل رور لګی شوی دی، خپل خور سره بدفعلی کړي او خوري ګونګایم د پجبا او ګونګای بیا چې حامله شوی دا پلار او مور ورته دی دا ولی ارور باندې ګوتې خي چې دا دکړي. دا امتحان شوی عزیزانو، دا امتحان شوی دا چې زوی راغله ده مور باندې په کټ کې حمله، دا امتحان شوی. نو عرض میں داو چې دا سي ګناه پاتې نه ده چې دوی یو کی نورا ایو خور او مور تچکولو اغم. نو عزیزانو عرض میں داو چې ګناه نور اشتنا، نور کمال چې ده هغه انتها ته ورسه. اوس د زوال انتظار کوي چې زوال به کله کی، نتیجه به څه، انجام به څه. موسی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی او فرمایل چې اذهب الى فرعون انه طغى. ورش فرعون تا داغه غرور چې ده هغه د انتها نه بار. موسی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شه، چې را روان شه دغه ځای کې د بیبی تا دردزه شروع شو، بال بچ کې دو قصه شروع شو. موسی علیہ السلام دی بیبی ته وې چې تکینا لری لګ رڼا غوندې ښکاری چالته نه زتا ته سور یا رڼا سر شعر راوړ دې چې ورغلې ده الته نږدې. نو आवाज ورته وشو چې موسی فخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى. کېړه وباسا ته په یو پاک او مقدس وادي کې ولاړې، کېړه وباسا. دغه وخت کې د الله او د موسی علیہ السلام منځ کې خبرې شروع شو. دغه وخت کې الله پاک منصب نبوت چو موسی علیہ السلام ته ور او بیا ته تاسو کو د لاس کې امسانی ولې ورته وی چې ما تلک بیمینک یا موسی، ستاد لاس کې څه دی موسی؟ موسی علیہ السلام ورته فرمایل هي عصای اتوکأ علیها واهش بها على غنمی.
اے پروردگار ادام سادا اتوکئ علیہا پدے ز تکیا واما واہش بها علی غنمی او پدے باندې ز گډیو چیلم سروما. علماء لیکي چې اللہ تی تپوسو کو چې ما تلک بیمینک یا موسی استاد لاس کې سدی په د دې جواب دومره پکارو چې هي عصا د زما لاس کې امسا ده. نو دا خبره دومره وګدا ولې کړه چې هي عصا يتوکئ علیها واهش بها علی غنم. دومره وګدي خبره ته ضرورت. مفسرین وایي چې خبره داوا چې موسی علیہ السلام لکه خیال وکړو چې اله خدنن موقع ده الله سره د خبرو کول. پښتنه در نو کرا شلګي خبري وګدي کا کې دې شي چې دا وخت بیا بلاس در نشي. نو دی وجنه موسی علیہ السلام ور سره خبري وګدي. نو الله ورته اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون تورشا داغه سرکشی چې د حد نه تیر راغه. موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله زما جبه صفا نه ده، ما جبه کې لکنت ده، ما سره یو معین او مددگار پکار ده. نو الله ورته فرمایل چې تا سره معین او مددگار هارون وزیرا. هارون چې ستارور ده دا میں پیغمبرم کو دا بستا معین و مددگار میں دا دوار رال. فرعون پا دربار کے ناس تھے. موسیٰ علیہ السلام خدای تووی چی یا اللہ خود دیر جابر و ظالم بلا دا او زچ ورشم وغتا ستاد توحید دعوت ورکوما. نو کاغذ زور ازمائی کولا نو زبت سکو خیراغا خوبم زور استعمالی. بادشاہ دے د فوجونو د لخکرو خاون دے. نو اللہ ورتوی چے اے موسیٰ داغه د ټول فوج او د لخکر جواب بستا د امسا کوي چې پوي شي پسترګوي چې ورانه کوي دا امسا د داغه مخه ته وغورځوا بیا تماشا کوا چې څه بکی. فوج سے او لخکر سے تاسو په دې کابل کې وګورئ لرګي اوس په سره جنگي لرګي اوس په سره جنگي ټینکونه په شلخو ټوپکو رې سر کړی. روسیان دي ټینکونو کې ناشتي او داسې نشانه باز دي چې پاسوري کې ګولای ورننه باسي او هغه ټینک ډرایور پیولي او مرداري. نو چرته چې خدای امداد وی التا موسی علیہ السلام سره د امسا ننوت چې ننوتو نو فرعون ته وی چې لعینا او د پروردگار عالم دشمنا ته خدای نه ورته زسنګ خدای نه ته زما په کور کې لوي شوی او ته ما ته وایې چې ته خدای نه راوی نیسئ. او چې د غارت او پولیس ته حکم کولو چې راوی نیسئ دغه وخت کې جبريل راغی. واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. واوحینا الی موسی ان الق عصاک. اللہ وی ما دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساد دے فرعون مخه ته وغورځوا. فاذا هي ثعبان مبین. ناګهانا دا غمسانه یو لوی اژدها جوړه. علماء وایي چې هغه اژدها داسې وا چې لاندې شونډه په ځمکه پرتا وا او پا شونډه د فرعون په محل پرتا دومره د خلا وازو. فرعون چې څو وخت کې د اژدها د خلی ته وکړه نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې دا بلا راټینګه کا
ته چې سوی ټیک وې زه منم او منډې کړې کور ته. مفسرین وایي چې دستونه په د یارې ولګېده 400 دسته په دغه ورځ د یارې تللی و. 400 دسته. خپل یو اډوایزر ورته راغی چې ته څنګه خدای چې خپل غل نشي ټینګولی. تاسو خیال راغی موسی علیہ السلام امسا ته بیا داسې لاس کو بس امسا چې دې ټیک شو بیا راووت. چې بیا راووت موسی علیہ السلام ته وایي چې خدای ته دې ووایه چې را میدان ته شي زما او ستا مقابله ده. موسی علیہ السلام ورته وی چې ټیک ده راوځه کم میدان ته راځي. یو میدان مقرر کو او ورته وی چې ته هم جادوګرې وزما دي جادوګرو سره ته مقابله وکړه. فرعون ټول خپل جادوګر هغه میدان ته راجمع کړ او سلړمان او ماران او دا سيزونه جوړ کړي وو. موسی علیہ السلام ورته ولاړ او تماشا کول. چډر سات تیر شو دوی خستړي. موسی علیہ السلام ته فرعون وایي چې اوه خدای ته دې چې دې مقابله وکړي کړه. هغه خدای مال یو شهر کړه دا به دې مقابله کې رام صاحب داسې ورو غرزو چې وروي غرزولا. الله فرمایي واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. ما په دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده دې مارانو مخه ته وګرځو. فاذا هي تلقف ما يأفكون. ناګهانا اغامسانه یو اجدها جوړیږي او چې یو سای راخ کداغیه جوړ کړي ماران او لړمان دا ټول راخ کو ختم. د جادوګرو چې ولید چې دا زمونږ د دومره مودې خواري او مهنت چې ده دا لرګي راخ کو هړپک. دا مقابله چې دا یا خدای کولې شي او یا پیغمبر کولې شي. دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوگر ټول والقي السحرة ساجدين. ټول جادوگر خدای ته په سجده پریوت. چې پریوت فرعون ورته وی دا څه وکړه. ورته وی آمنا برب العالمین. اے فرعون آمنا برب العالمین. من پر رب العالمین ایمان راوړ. ورته وی رب العالمین خو زیم کنه زه خدای نه بلکم خدای دې چې تاسو په ایمان راوړو. نو جادوګر ورته وی چې او ټیک دا ته هم ځان ته خدای وې لیکن آمنا برب موسی وهارون. آمنا برب موسی وهارون. مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای باندې راو. ته ځان ته خدای وې او د هارون او د موسی چې کوم خدای دی مونږ پاغي ایمان راو. دا ورته وی چې زبستاسو لاسونه خپې غسکم لاسونه خپې بدن پریکم او په ونو کې بم زوړند کم. جادوګر ورته بیا سر راپورته کړ. ورته وی چې ان الى ربنا منقلبون. اے فرعون اللہ فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. فرمائی زه امتحان کوم په تاسو باندې په یو شی د خوف او د هیبت سره. خوف او هیبت او یرا دا در باندې راولم. دام امتحانی چې خوف او حراس پتا راشي چې ترجو چاته کوي. دغه وخت کې ستا یاد سو کی فریاد چاته کوي چغې چاته وي. تکلیف او مصیبت راغې
نو دام اوس امتحان دی چې دغه وخت کې ته رجوع بچا ته کوي. عزیزه که د تکلیف او د مصیبت په وخت کې تا رجوع خدای ته وکړه نو امتحان کې کامیاب شو، او که دغه وخت کې تا اسره د بنی آدم ونیوه او رجوع د انسان ته وکړه نو امتحان کې فیل شوي، نتیجه به رسوائی او ندامت. په هر یو تکلیف او مصیبت کې رجوع الی الله دا د فلاح او د کامیابی آثار، او په هر یو مصیبت او تکلیف کې رجوع الی الانسان، رجوع اسباب دنیاویہ ہوتا رسوائی او ندامت. یو پیر تا یو سړی راغی، هغه ورته صاحب ما ته یو داسې وظیفه وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم. هغه ورته وی چې ډېره عام طور بزرگانو ته سړی لاړ شي نو سو کوئی مالا تعویذو کا چې زوی مې وشي، سو کوئی دکان میں روان شي، څوک ورشي چې الیکشن کې ولاړې ما چې پاس شمه. داسې بو هر سړی خپل غرض راغستی او دغه سړی ورته وی چې صاحب ما ته داسې وظیفه وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم. هغه ورته وی چې اسانه وظیفه درته ښایم، اسانه ورشه د سمندر غاړې ته او چې ورسې اخوا دیخوا ګوره ما زما نوم واله او سمندر ته ورټوپ کا بس. ویل ډېره ښه ده. سمندر ته راغی خو چې د پیر نامه په خوله راتله ورټوپ کولو یې دریاب ته چې واغستو څه وخت کې ډوبېدو، پیر نامه ته ایره شو، یا الله یا الله یا الله یا. او چې یو څو ځله الله الله وې اوبه ورته د ازمکه وه بلکل او دی پې ګرځېده، ښه وګرځېدو. بیا راغی پیر ته، ورته وی څه چل دی وکړه هلکه؟ وی صاحب بې ادبي دی معافي، ما چې اوبو ته ټوپ کو او اوبو واغستم والله چې ستا نوم رانه هیر شو او د الله نوم مې بس په خوله راغی او دغه چغې مې ووالې، وعده مې تا سره دا کړې وه چې ستا نوم به علم، خو ستا نوم رانه هیر شو چې د اوبو موجونو واغستم او الله الله مې د خولې نه ووت. وی بیا وی بس اوبه څه وی چې ځمکه وه او زه پې ګرځېدم. وی بچیا ته چې څه وخت کې اوبه ونیوې او ډوبېدې نو په دغه وخت کې دې بل څوک یاد وی نه، ښځه دې یاده وه وی نه، بچی دې یاد وی نه، زه دې یادم چې ستا پیر یم وی نه صاحب والله که مې یاد. څوک دې یاد وی دغه وخت کې د الله نه بغیر مې بل څوک یاد نو، ځکه دا مې ایمانو چې د دغه دریاب نه بچ کېده صرف د خدای اختیار دی، د بل چا نشته. ورته وی بچیا په اوبو همغه څوک ګرځېدی شي چې د چا زړه د هر چا د مینې او د یاد نه خالی شي او د الله یاد داغه په زړه کې داغه کور شي، دغه خلق په اوبو د پاسه ګرځېدی شي او دریابونه د هغې تابع وي. خیال م راغی. عرض مې دا و چې د چا زړه د الله کور نه، هغه زړه وران دی، هغه بدن وران دی، هغه زندگی وران او تباہ او رسوا ده. چې د چا زړه د الله کور. مولانا روم وایي دا ډېر لوی سړی و. زمون صدر صاحب هم د مولانا روم قبر ته تللی دی. نو پرونه راسې په دې ملک ریډیو ٹی وی باندې
چغې دي چې صدر صاحب د مولانا روم قبر ته لاړ، صدر صاحب د مولانا روم قبر ته لاړ. مال صدر صاحب خو قبر د مولانا روم قبر خو د رسول الله د قبر نه لوی نه دی، کده خبره کوي د رسول الله قبر لوی دی که د مولانا روم قبر لوی دی؟ د رسول الله قبر ته تللی دی چې د رسول الله قانون په دې ملک نه رایج کوي، نو پاس اتلوی څه مولانا روم قبر ته تلګي نه داسې ملک په ټیپر شو چې اله صدر صاحب د مولانا روم قبر ته تللی. قبرونو تتل کمال نه دی، زیارتونو تتل کمال نه دی. زه بغداد تلار شم او د پیرانی پیر صاحب قبر ته ورشم، نو اسی د پیرانی پیر صاحب قبر ته زلارم نو په ما څه چې د پیرانی پیر تعلیمات په ما اثر نه کړي. پیرانی پیر خو هغه سړیو، شیخ عبدالقادر جیلانی خو هغه سړیو چې مور په دې گریوان کې ورته اشرفای ګنډلې وی او سبق پسې دی روانو مصر ته، او مور ورته وی چې بچیا سبقونو پسې خوځي خو چې دروغ چره نه وای، دروغ مو وای. په قافله باندې ډاکا پریوتا، چې ډاکا په پریوتا لوټ کړه، دله چرال اغله وی باشومه تا سره څشتا وی دې ځکه راته مور څه شي ګنډلې چې پرای نيسته هغه اشرفای وی بچیا تا دا ولې نه وی چې ما سره څه نشتا، وی ما ته مور ویلی چې دروغ مو وای. نو تاسو د څشتا تاسو کنو کما ویلې چې نشتا، نو د مور په وصیت به عمل نه کړي. شیخ عبدالقادر جیلانی خدا سره و د پاکستان ډېر د کوتک شاه زامن چې دی بغداد تلاړم او پیرانی پیر صاحب زیارت تلاړ، نو لاړې نو څه چل پوش وای د مکی په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا، ولی خرب حاجی نشي په طواف. مکه یقیني او بزرگ مقام دی، نو خر لاړو د مکی نه غیر چا پیرتاو شنو خرمزبرګ شو. نو زما عزیزانو قبر پرستی په اسلام کې اډو شتنا، او بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھچوائی نہیں. قبر پرستی دا خو بت پرستی دا، او بت پرستی په اسلام کې کفر او شرک دی. قبر لا دتلو اجازت کا اسلام ورکړی دی، یو خاص مصلحت مد نظر ورکړی. ایک راز دا دی چې ته قبر تلار شي او تا تخپل انجام را یاد شي، ته دا تصورو کی چې دا د خاورو ډیره چې نن په د جوړ دی، دا ما غوندې انسانو لکه یو قبر باندې لیکلیو چې لکه چې ته دغه سي زوما په قبر یو کتبه لګېدلې ده، لکه چې ته دغه سي زوما لکه چې زیم داسې بتشي. قبر والا وی ته چې ورشي په ودرې، نو قبر والا تا ته आवाज کوي وی لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې زما داسې بتشي. تا غوندې زم په دې ځمکه پیدا وما، لوی ما، ځوان ما، ګرځېدم، مستم، اوس د خاورو ډېري لاندې پروتم، نو دا زه چې څنګه یم داسې به یو ورځ تم شي. اسلام قبرونو ته د تلو اجازت چې ورکړی دی، په هغې صرف وجه دا ده چې سړي ته تذکره د موت وشي، خپل انجام ورته را یاد شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روانو، یو قبر ولیده، صحابه ته وی هذا میت و انا میتون، دا مړ دی، یو ورځ به داسې مونږ هم مړ شو. نو عرض مې دا کوله چې مولانا روم دا ډېر لوی سړی، شمس تبریز دا هم ډېر لوی سړی. د شمس تبریز او د مولانا روم قبر تلو باندې کار نه کی. مولانا غوندې به شان جوړه او شمس تبریز غوندې به بزرګي جوړه.
मौलाना रूम दर्स कोलो तालिबान होता सबक वे शम्स तबरेज जड़े खीरने शलेदली जामिया गुस्ती और बबर सर रागे जुमात के द मौलाना रूम शाह के नास्त सच द मलंगान आदती बुजुर्गी दगा खल्को के नशलेदली जामी चे गुस्ती पादीरा के चरता वन लांदे प्रोती लोटा और सरई चरता डकी मकी तेलांदी कड़ी पे जानते छह बांधी कड़ी ना मशाइख चीदी दाओ के बुजुर्गी निष्ठा दा जोड़ कड़ी सिंगार कड़ी और दा दुनिया स्प्रेगा नहीं चे पजान बांधी कड़ी यो सड़े चे ₹100 स्प्रे अखली और अगर पजान बांधे प्रश 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 ख्याल अमरा के जी था बुजुर्गान ₹100 स्प्रे अलाव ते पजान प्रशावा और 10 स्प्रेगाने दा अंग्रेजान और दा अमरीके दा मुल्क जोड़े शुए खुदा खबर ची देख कसम पर खुदा दे माता चे दे स्प्रे चाकड़ी और माल अल्लाह सरा की यार गाड़ी जी माल उल्टी राजी 10 इस गंदा होंदे तस्वुर में दे स्प्रेगानों मुताल्लिक खलक डेर पर शौक पढ़े लिखे खलक पढ़े लिखे पाकिस्तान के पढ़े लिखे खलक पढ़े लिखे पर पाकिस्तान के ला कमजेरी पढ़े लिखे पाकिस्तान तक गोरा पढ़े लिखे तक गोरा पढ़े लिखे जगोरे बार मुल्कों के हो गोरा चाच खपल मुल्क न दसरो जरो मरगई जोड़े कड़े देख साडा बोता गोरा पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे खलक दी का नाम कताबल और न परुंद दे कौम हाल पदे इलेक्शन की जान तमुकत सालम कड़े दा सवालाड़ू वो द कमेटा यो वाड़ दरोगा गानी और दा लगलो दरोगा गान वेणाई बगूरियो चुआड़ियान बगूरियो सफाई बगूरियो माशकियान बगूरी तासु पैमान हुआ दी दा अमल टेपर को लेशी वो दा जुमात के जनाज के तासु और सर चाल जोड़ करे दा संकोल ब्या मेंबर पाशे गए ना आगा मख के दे ढोलकी और पसीदी दा खुशाटर जामन लग्या दी और तगड़ी की तासु संग वाई जय है तंग यू तंग ने एक खुशहाली खचरत की यही दास पर मजेदार इलेक्शन मुकड़ो चे हुकूमत तमो खोदला चे मुंग खप तबियत की यू खुशहाली यू खैर खैरियत ते न अल्लाह दे दा हुकूमत दर बांधे कायम और दायम लरी खुदाम ते चरे मखलास हवा और इंशाअल्लाह ते न बखलासी खचरत की दाम खुदा और साबित हम कड़ा यो कौन चे गड़ी उस गड़ीदुन के सरे दावेले शी चीज खपाए गड़े दो खुदा खुशहाल ही न की नु टोल कौम गड़े दो परुन और बेगा मास खोतन नु खो खुशहाल दी चे खुशहाल दी नु मुंग मुलियानो कारम दुआ कोल दी चे खुदा दा खुशहाल दी पदे हालत के उमद से लड़े मुंग हुई खुशहाल मुला हो कद सिकान हुकूमती कना उम मुला पके पचरुत की हिंदुस्तान क्यों गोरा द इंदवी हुकूमत थे द सिकानो द इंदुआनो बाचईदा द हिंदुस्तान ओलमाओ गोरा खचरुत की दियो मजा की रूस के ओलमा दी खचरुत की दी लंदन के ओलमा दी खचरुत की दी अमेरिका के ओलमा दी खचरुत की दी पाकिस्तान के ओलमा दी खचरुत की दी ओ कजाड़ी तासु द पारा जाड़ी और तासुम पगड़े दो उली दई चे पगड़े दो उली दई अल्लाह ममद से लड़ा जिक्र चे खुशहाली खुदाम खुशहाल लड़ा मुंग सकार जमा सकार दे चे दे बेजमीरा कौम द पारा वज जेल ता जमा और दे बेजमीरा कौम द पारा वज पजमक और द जेल दालू ना फन मा सकार दे खप गड़ा में उली दे ब्या दे कौम तो गोरा लेकिन यो मेंबर पास है दे द ढोलको से मतलब दे ढोलकी वाले लगे द डसु से मतलब दे तासो पतना को सटकुरी शहीद यो कारतूस ₹100 दे
څه چل شوی دی چې تراله او ډزې دی وکړه چل څه شوی خرلنګ شوی دا خرلنګ شوی دی څه وشو و یو سره منتخب شو چې الکه دا به کمیټه کې ممبریو دا ویانای میانای به جوړي دغه خبره ده کنه و په سلام بیا وړي شي نور پکې څه دي دی وجنا عزیزانو دا قوم ما دا په دربین کې لخکاری چې دا قوم بخاورس په دربین کې تاسو نن ورته غړې دی سبب ورته کنځلې کو نن ورته غړې دی سبب کنځلې کو نو عرض مې دا چې هغه قوم چرې خاورز نشي کوله چې د چا زړه کور وي د غیر الله د مینې